السلام علیکم. اوس تازه بریکینګ نیوز راغله، تازه خبر راغی چې اسرائیل په سمود پټي چې کومه هغې په خپل ریاست کې واخیسته او چې په هغې باندې حمله وکړه. نو په هغې کې پاکستاني کسان هم ډېر دي، ډېر غیر ملکي هم پکې دي. پاکستان چې کوم دی سینیټر مشتاق احمد خان صاحب هغه هم پکې دی او هغه وویل چې بس هغو تقریبا هغو په خپله قبضه کې اخیستو والا دي او د اخیستو تیاري یې کړله. نو د دې خبرې موږ ډېر سخت مذمت کوو، سخت مخالفت یې کوو. که داسې وشو نو پاکستان عوامو له پکار دي چې هغوی راوځي او د دې خلاف بھرپور احتجاج وکړي، ځکه چې دا ډېر ظلم او جبر دی چې هغو صرف غذا ته دوایانې او د خوراک څښاک سامان رسول غواړي او دا کومه ناکهبندي چې ده نو دا ختمول غواړي. لہذا که دا یي دا ډېر ظلم دی او جبر دی، د دې موږ شدید مخالفت کوو او یقیني زموږ نور څه لاس نه رسي. که زموږ لاس رسېدی نو موږ به په اسرائیل کې ناست وو او غله مو ده رایسته. نو دغه قارون او فرعون دا اټیک کړی نو زه خو ډېر سخت خفه یم، زړه مې ډېر زیات خفه دی، ځکه چې که داسې دوی دا کار وکړو نو دا به ډېر ظلم او جبر وي، زیاتی به وي. نو زه خو داسې سخت مخالفت کوم. ستاسو رایه او ستاسو اظهار په کمنټ کې غواړم چې تاسو هم څه ووایئ چې آیا دا واقعي داسې څه وشو یا کېدو والې دي.